الرحیم ثم دعا بکتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. هرقل چې د ابو سفیان نه کم تپوسونه وکړو، ابو سفیان په هغې باندې دغه دا جوابونه ورکړه. بیا په جوابونو باندې هرقل کومه تبصره وکړه، دا سر ته ورسېده. نو چې دا ورسېده نو بیا هرقل ولګېده د رسول الله هغه خط چې کوم ورته راغلی و هغه خط یې راواخیسته او دا خط یې په دې مجلس کې واورو. نو ځکه وایي دعا بکتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، راوی غوښتلو خط پیغمبر الذي بعث به مع دحیه کلبی، هغه خط چې رالیږلی و نبي اکرم دې خط لره دحیه کلبي سه. دحیه کلبي په صحابو کې یو صحابي دی، ډېر ډولې صحابي، دومره ډولې چې په لارې به خپل مخ به یې پټو چې چېرته زنانه په فتنه کې پرې نه وځي، ځان خپل مخ به یې پټو. نو داغه د عام طور سر سفارت دی، هغه په لاس باندې پیغمبر خدا وکړو. دا خط یې د په لاس لیږلی و او چا ته یې لیږلی و الی عظیم بصره، امیر د بصره ته. بصره دا په دې منځ کې وستاني یو ایریا ده او یو علاقه ده او خاریه ده، او داغي امیر چې دی نو هغه زیرنگین د هرقلو. نو د حجاز نه به چې کوم خطوط راتله نو دا به ده ته میلاوېدل، خلکو به دله ورکول، او بیا عظیم بصره به دا خطونه هرقل ته لیږل. فدفعه عظیم بصره نو حواله کو او ورکو هغه لوی سړي د بصره الی هرقل ته. فقرأه نو هرقل هغه خط ولستو. خط داو فاذا فیه ناصب په دې خط کې دا مضمونو بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله چې بې اندازې مهربان زیات مهربان دی. من محمد عبد الله ورسوله، دا خط د جانبه د محمد نه دی چې هغه د الله بنده او د الله رسول، او دا خط چاته دی الی هرقل عظیم الروم، هرقل بادشاہ ته دی چې لوی سړی دی په روم کې. سلام علی من اتبع الهدى، او دای ویلی چې سلام دی په هغه چا باندې چې هغه تابع د هدایتي. په غیر مسلم باندې د سلام دا طریقه ده چې په غیر مسلم سلام وی نو داسې به ووایې چې والسلام علی من اتبع الهدى، سلامتیاری په هغه چا چې هغه تابع د حقي. ته خو نه یې. دا په درګۍ کې موږ چې پخوا ووه نو هلته یو دغه و هندو، ډېر د بلا بچی و او دغه د ګړو کې ډېر ماهر و، نو خلکو به ګړۍ پې سادولې. چېرته زموږ یو طالب ورکړی و داسې پوخني غوندې و، نو هغه چې ورننوتی نو چې السلام علی من اتبع الهدى، هغه هندو ورته ویل چې تا په ما سلامونه ویو که نه، تا په ما سلامونه ویو، تا خو ویل چې والسلام علی من اتبع الهدى. طالب ډېر دغه کړی و. حالانکه مسله دا ده چې ته کله ورشي او مجلس ته
او مشرکان هم پکې دي او مسلمانان هم پکې دي. نو ته به سلام په اسلامي طریقه اچې، السلام علیکم. نیت به یې دا وي چې کوم کسان د دې لایق دي. نو طالب ته خدا مسله نه وه معلومه، هغسې خو بلا شی مسلمانان ناست وو، داسې به یې ویلی وی. بهرحال اما بعد خط روان دی. پس د دې جملو نه فإني أدعوك بدعاية الإسلام، زرا بل مطالره په دعوت اسلامی باندې، یعنی زه تعالی اسلام طرف ته دعوت درکوم چې راشه مسلمان شه. اسلم، اسلام راوړه نو تسلم، تبه بچ شي او تبه دنیا و آخرت کې به تا ته سلامتیا میلاو شي. یعطیک الله اجرک مرتین، در به کی تا ته الله ستا مزدوري ډبل. لکه چې دا اهلی کتاب لپاره دا مسله ده چې په خپل پیغمبر هم ایمانی او په محمد مصطفی باندې هم ایمان راوړي، نو په حدیث کې راځي هغه ته به ډبل اجر میلاویږي. فإن تولیتا، او کتر دې دعوت اسلامی نه اعراض کې مسلمانې کې نه، نو فإن علیک اسم الیریسیین، دې لپس کې یریسیین هم دی او ارسیین هم دی، خو معنی عکارین دی، زمیدار خلق، خادمان خلق، یعنی عوام الناس، دای معنی ده. پتا باندې به ګناه د تمام رعیتی ته بادشاهی وکتې، او بیا خط داسې دی یا و یا اهل الکتاب، ای کتاب والا او یهود و نصاراو، تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، راشی یو کلمې ته چې برابر ده زمونږ او ستاسو په منځ کې. یعنی معنا دا ده چې راټول شئ زمونږ او ستاسو منځ کې مشترکات دي، زمونږ او ستاسو منځ کې مشترکات دي، په هغه مشترکاتو کې مونږ ټول شریک یو. هغه دا چې الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. دا هغه مشترکات دي چې موږ به عبادت نه کوو مګر د یو الله به کوو. دا زموږ او ستاسو منځ کې شریکه خبره ده. ولا نشرک به شیئا، نه به شریکو الله سره هیڅ څیز. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، او نه به نیسي بعض زموږ بعضو لره په خدای باندې سوا د الله نه. فإن تولوا، که تاسو اعراض کوئ نو فقولو، پس اوایئ، تاسو ورته اوایئ، فقولو اشهدوا بأننا مسلمون، تاسو ورته اوایئ چې ګواه شئ تاسو په دې خبره باندې چې موږ خو مسلمانان یو. که دا خلک تاسو سره په دې اقرار نه کوي د اهلي کتاب، نو مؤمنانو تاسو ورته په ډانګ پیللي ووایئ چې ای اهلی کتابو گواه شئ په دې باندې چې موږ خو مسلمانان یو، موږ خو دا مشترکات درسه منو، تاسو منئ که نه منئ. خط دې ځای پورې و، خط ورسېد. قال ابو سفیان وایي زوی د حرب، فلما قال ما قال، کله چې وویل هغه چې هرقل وویل، وفرغ من قراءة الكتاب، او فارغ شه د لوستلو د خط نه، نو کسر عنده سخبو، نو زیات شو په نظر باندې شور مغول، یو شور ساش، او پرتبعت الاصوات، اوازونه روچت شو، و اخرجنا، او منګه اویستې شو، زما مرګري چې وو منګه اویستې شو د مجلس نه، چې بار لاړو. نو په قلت لاصحابي، ابو سفیان وایي ما خپلو ملګرو ته ویلې قریشو ته، حین اخرجنا، کله چې موږ د دربار د هرقل نه وویستې شو، لقد امرو ابن ابي کبشا، یقینا غټ شوی
غټ شو او لوی شو هغه کار د ابن ابي کبشا. لکه د سړي کار خو ډېر غټ شو. د بنو الاسفارو باچا تیریږي وایي تا چې کوم جوابونه مال راکړو دا ټیکي که نه زما د خپو لاندې دا زید دا به هم دغه زیري نګین راشي. اوس دا ابو کبشه څوک دی؟ ابن ابي کبشه. ابن ابي کبشه پیغمبر خدا ته وایي. او دا ابو کبشه په قریشو کې یو سړی و او د قریشو د بت پرستۍ خلاف یې پخوا کړی دی. نیک صالح سړی و. نو چې په مکه کې به څوک نیک و نو هغه ته به ابن ابي کبشه. دا هم د پلاري بزرګ بچی دی. پیغمبر خوا په دې باندې مشهور. یا دا ابو کبشه د پیغمبر خدا د مور د طرفه نیکه دی او ښه سړی به د قوم په بت پرستۍ کې خلاف. نو دوی په نبی علیہ السلام په دې مشهور وو. نو امره دلته په معنا د عظمه دی. لوی شو کار امره امرو ابن ابي کبشه غټ شو کار د ابو کبشه. ولی انه یخافه ملک بن الاسفر زکا چې شان دادی یریږي د دنه بادشاه د رومیانو. بنو الاسفر رومیانو ته وایي. اسفر اصل کې په نسب کې دا ابراهیم علیه السلام په نسل کې راغلی دی. ابراهیم دی اسحاق دی دا سره روان دی نو بیا پکې اسفر هم راغلی دی. ستاسو سره شته دی ستاسو په دې حاشیه کې. فما زلت موقنا اوس دغه وایي دا ابو سفیان زوی د حرب همیشه هم زه یقین کوونکی وم چې انه سیظهرو زر د چې دا پیغمبر به غالب کېږي. ما ته خو پته ولګېده د هرقل د خبرونه. حتی ادخله الله علی الاسلام حتی چې رادننه که الله په ما باندې اسلام یعنی زه مسلمان شوم. فتح مکې په دې شپه باندې دا یو دی دی یو ورسه بل یو سردار دی. دوی خبر شو چې هغې دلته راغلي دي او دیره شو. پیغمبر خوا پوځ راوستی دی. هلکه ځئ چې اندازې یې ووایي چې اندازې یې ووایي. بس نبی علیه الصلاة والسلام خو وده انسان نه او چې پوځ به واچون چاپېره به د هغې نه دستې وي هغې به پیره کولو تاوېدل به بس هغه پیردار پرې رالیستې ونیول. نبی علیہ السلام کے لیے بوتلو بس بابا که ایسته کلمه وویله. بیا یې دا د ډېره حراره چې و د پیغمبر خوا تره سره او د عباس سره ډېره حراره وه نو هغه ته یې حواله کړ. را به شي بیا په دې بخاري کې انشاءالله چې کله دا فتح مکه کېږي او دا دستې را دنده کېږي که نه نو نبی علیہ السلام چې دا ابو سفیان په دغه پلاني ځای باندې ودرې چې دا اسلامي دستې ته د فوج تېرېږي چې دی یې داسې نو اوږده واقعات دي. دا وشو د ابو سفیان خبره په دې ځای باندې وشوله. وکان ابن ناطور صاحب ایلیا وحرقل سقفا على النسوارى سقفا على النسوارى نسوار الشام. وایي چې ابن ناطور اصل کې دا ابن ناطور دا یو لفظ عجمی دا محافظ بوستان ته وایي یعنی د باغ څوکیدار. نو دا ابن ناطور دی د باغ والا بچی معنا دا شوه. صاحب ایلیا چې دی د ایلیې د بیت المقدس امیر دی
نو دا ابن ناطور او دا هرقل سقفا علی النصارى دا عالمان او ماهرانو په نصارا او د شام باندې دا د هغوی غټ عالمانو. يحدث أن هرقل حين قدم الإيليا دا ابن ناطور بیان کئی چې هرقل کلا بیت المقدس تراغه نو اصبح یوما سبای که یو ورځ خبیث النفس ډیر پریشان حالو دا طبیعت بالکل خرابو. خبیث نفس معنی دا چې دا طبیعت انتهایی خرابو. فقال بعضو بطارقته بعضی مشیران ورته وویلې خواصو قد استنکرنا هیئتک نن خو موږ ته ډېر بدل ښکاري ستا دا شکل، دا شکل خو دې موږ ته وران ښکاري. قال ابن ناطور وایي وکان هرقل حظا دا هرقل چې و دا کاهنو حظا په معنی د کاهن دی. کاهن هغه چاته وایي چې پیریان ورته خبرې راوړي د اسمان نه پوهېږئ پرې باندې دې ته کاهن وایي او خلکو ته په دغه ذریعه باندې د بعضو مغیباتو نه خبر هم ورکوي. ینظر فی النجوم دبا قتل پستورو کی یعنی بل طرف ته دا نجومی همو ماهرو په علم د نجومو کې. فقال لهم هرقل ورته وویل چې او مرګرو حین سالوه کله چې د مرګرو سوال وکړي تا ولې رنګ بدل دی انی رأیت اللیله هرقل ورته وایي ما بیگا دی ستورو تا قتل حین نظرتو ما ولید بیگا کله چې ما قتل دی ستورو تا پروتو با بڑاگا او دی اسمان تا می قتل دی ستورو که می قتل ما تا پکی ملاو داو زلیدل چې ملک الخطوانی قد ظهرا بادشاہ دا خلکو چې هغه سنت کوي یقینا غالب شوی دی او دنیا یې قبضه کړې ده. ما ته دا وځلیدل پکې الی دا معلوماتو کوي چې کم خلک سنت کوي. فمن یختتن من هذه الامه د موجوده زمانه کې دلته امت نه مراد دا موجوده خلق دی یعنی د زمانې خلق چې موږ په کومه زمانه کې څوک سنت کوي. قالوا ليس من يختتن الا اليهود ټول مرګرو ورته ویل چې دا یهودي کوي بل څوک نه کوي دا سنت اول یهودیان کوي. فلا يهمنك شانهما غم کې دیوانه شي تعالی شان د یهودو نه دي یو موټی دي. او وکتب الى مدائن ملک کا خط لیکا خارون د خپل مملکت ته فليقتلوا من فيهم من اليهود پس مړه دي کی دغه ستا خلک هغه چې په دې کې دي د یهودیانو نه هر ښار ته جواب ولېږه بس هلته چند کسان دي بې غمه به کې ټول استبخ. فبینما هم علی امرهما ناصبه دوی په دې کار خپل باندې چې شروع یې کړی یهودیان یې وجل. اوتي هرقل برجل ارسل به ملکو غسان راوسته شو هرقل ته یو سړی چې رالیږلی و دې لره بادشاه د غسان یخبرو عن خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا سړی خبر ورکوي د خبر د نبی کرم نه. فلما استخبره هرقل کله چې هرقل ترې نه تپوس وکړو چې ما ته ووایه قال هرقل ویلي چې اذهبوا فانظروا
امختتن هو ام لا، دا سړی اول وګورئ چې امانګ ته د پیغمبر نه خبر راکئ چې دا سنت دی او که سنت نه دی. نو په نظرو الیه هغې دې سړي ته وکاته، نو فحدثوه انه مختنون، بیان یې وکړ هرقل ته چې دی سنت دی. وساله عن العرب، او بیا هرقل تپوس وکړ د نه د عربو باره کې چې عرب سنتونه کوي. فقال هم یختتنون، او عرب سنت کوي. فقال هرقل وای هذا ملک هذه الامه، پته ولګېده دا هغه بادشاه دی زمانې دی، قد ظهر غالب شوی دی، یعنی یهود نه دي، دا په عربو کې راووته. ثم كتب هرقل الى صاحب له بالروميه، بیا خط ولیکو هرقل خپل ملګري ته په رومیه کې، روم نه دی، رومیه کې د یو ملګری و هغه ته خط ولیکو، هغه هم دغسې کاهن او دغسې علم نجوم کې ماهر او د ده ملګری و. نو یا یې دوست دی او یا د زیر نګین دی. او وکان نظیره په العلم، اگر د مثلو په علم کې هغه ته جواب ولیکو. هغه ته چې کله دا خط ورسېده هغه فوراً خپل خلک راټول کو، بس اظهار د اسلام یې وکړو، خلکو شهید کو. د چې کله وسواره هرقل الى حمص، او واپس شو لاړو هرقل حمص ته. نو په لم يرمي حمص، دی لا حمص ته رسېدلی نه و، حتی اتاه کتاب من صاحبه یوافق الرای هرقل، د هغه ملګري خط ورته راغی او هغه موافقه کړې وه د رایې د هرقل سره، ته چې سوی دا یقینا د الله پیغمبر دی. علی خروج النبي صلی الله علیه وسلم پر باندې اتفاق ورسره کړی وانه نبی، فاذن هرقل لعظماء الروم، اعلان وکړ هرقل لوی خلکو د روم ته، فی دسکرة له بحمص، په هغه ایوان کې او په هغه ماڼۍ کې چې د ده وه په حمص کې، د چې خپله کم کور په حمص کې و، نو دا په دې طریقه باندې و چې د منځ کې د کور سازو او چاپېره تېنه د عوامو کورونو، دې ته دسکره وایي. او دا پخوا دا خانان چې بر دی عثمانزو نه بار وته که نه، نو دغسې قلعه به یې سازوله. موږ په یو کلي کې وایو ته عمري قلعه به ورته ویله. نو هغې کې د خان کور په دې منځ کې و، او دا کلي دوه محلې وې، دا یو محله هم تلې وه او دا بل هم تلې وه، داسې وه لکه زموږ دا مدرسه، دا محله راغلې وه او دا داسې بیا دسته دستلې وه، او بیا هغه محله داسې تلې وه، او دا طرف مکمل بند و، مخې طرف ته بیا حجره وه او دوه دروازې وې. دسکره دې ته ویلې کېږي چې دې ځای کې د کور و، نو چاپېره ورته کورونه د پالتو ګورو، دا دسکره ده. نو هغه کور خپل ته راوغوښته، عظما د روم مشوره ورسره کوي، او ثم امر بابوابها وغلقت، چې کله عظما راله حکم یې کو دروازې ټولې پورې کوي. ثم اطلع، بیا راووت دوی ته د خپل ایوان او خپل خصوصي ځای نه. فقال یا معشر الروم، وای اے جماعت د رومیانو،
هل لکم فی الفلاح والرشد، ای ستاسو شوق شته، رغبت شته په کامیابۍ کې او په درست لار کې، وان یثبت ملککم، او په دې خبره کې ستاسو حکومت په ځای پاتې شي. نو فتابعوا هذا النبي، که دا کار کول غواړئ، دا درې منقبې حاصلول غواړئ، د دې پیغمبر تابع شئ چې موږ کوم خط یې اورولې دی. فحاسوا حیستنا، پس متنفر شو په متنفر کېدلو پورې، یعنی منډې کړې، حمر الوحش، په شان د ځنګلیزه خرو باندې، دا لکۍ په ځان باندې راوړې او منډې وی. الی الابواب، فنفروا وتښتېدل او وترېدل په شان د ځنګلي خرو باندې دروازو ته، فوجدوها قد غلقت، چې دې لاړې دروازې خو پورې شوې، جرندې ورته پرتې وې. فلما را هرقل نفرتهم، کله چې هرقل د دوی دا نفرت ولیدلو، نو آیس من الایمان، دوی د ایمان نه مایوس شو چې ایمان خو نه راوړي. دې وخت کې په دې هرقل باندې سړي له جړا ورځي چې د یقین راغلی چې دا پیغمبر دی، او دا ریاست او مشري دومره خراب شی دی، دا حکومت دومره خراب شی دی چې د پې ایمان ورک، او آخري حالت د ده په کفر باندې شو، او د دومره اوږد حکومت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په حکومت کې چې کوم دی وفات شوی دی، د حکومت زمانه وه. قال ردوهم، هرقل خپلو پولیسو ته ویل چې دا خبیثان راولئ. چې راله، قال انی قلت مقالتي آنفا، چالاکه خو وکړه، ډېر پوهه سړی دی، ویل تاسو چې ما اوس کومه خبره وکړه، مقاله خبره، تاسو اوس ما کومه خبره وکړه، اوس آنفا، اوس اختبر بها شدتکم، ما امتحان کې ستاسو د کلکوالي ستاسو په دین ستاسو کې، ما معلومولی چې تاسو به خپل عیسیت کې کلک یې که نه یې کلک. فقط رأیتو، ما ستاسو کلکوالی ولیده، بادرانو په شای وټپول، به ټول راله په سجدو له، هرقل ته سجده ولګوله. ورضوا عنه، او د هرقل نه راضي شو. فکان ذاک آخر شان هرقل، امام بخاری وایي فکان ذاک آخر شان هرقل، دا د هرقل آخري شانو، یعنی شح الملک، یعنی بخل یې وکړه په حکومت باندې، ورغب فی الریاسه، او مینه یې وکړه په مشرۍ کې، نو فآثرها علی الاسلام علی الایمان، حکومت او ریاست او مشري دا یې واخیسته، اسلام یې پې ورکړ. قال ابو عبدالله، امام بخاری وایي رواه صالح ابن کیسان و یونس و معمر عن الزهری، وای ابو عبدالله چې کله بخاری کې راشي نو دې معنا دار زویما، قال ابو عبدالله زویما، چې رواه راوړی دی حدیث صالح زوی کیسانم، یونسم او معمر د زهری استاد نه دوی نقل کړی دی. او دا اصل کې د سنه ده، دا د ابن ناطور دا واقعه چې ده، ابن ناطور دا واقعه دا په دغه سند د ابو سفیان باندې نه ده، دیس کې د ابو سفیان څه کار نشته دی خواته، دا د ابن ناطور دا واقعه دا د ابو سفیان نه نقل شوی، دا ځان له امام زهري
دا خبره هغه امام زهري کړې ده او دام امام زهري کړې ده. هغه هم د زهري په حواله باندې دا تابع عالم دی غټ او دام د زهري په حال خو ځان له دا ځان له خبره ده. دا د ابو سفیان سره خبرې سره تعلق نه ساتي. پیږي لکه په دغه سند دا نه دی ذکر شوی. دا ځان لغوي دا ما بغداد کې خپل استاد اوري نو ماته نه دا تاسو کو ایمان پوه شوي پرې باندې ان شاء الله کتاب الایمان به بیا وایو. یا الله مونږ پرې بخاری باندې پوهه کې مونږ لپاره الله کامل مکمل علم راکې او خدای پاک پرې بخاری باندې مونږ له عمل کولو توفیق راکې. خدای د قرآن او د بخاری نظام پرې دنیا کې راولي خاص کر پاکستان کې راولي. خدای څوک دې لپاره کار کوي خدای د خلکو زړونه داغي طرف ته راواړي. کم کسان چې دینا خلاف دی الله تعالی داغي نه د هغې مشرانو نه خدای د قوم کې نفرت پیدا کړي. یا الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي. خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې